أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أولئك دغكسان على هدى فهداية باندې من ربهم دخل رب جانب وأولئك أو دغكسان هم المفلحون هم دو فلاح هم دي إن الذين بشقها وخلق كفروج آغون كفر كرده سواء برابر عليهم فبيو باندي أنذرتهم كتيريدو اي پیغمبرا أم لم تنذرهم يا تنيريدو لا يؤمنون بالإيمان نرو ختم الله محمد ولد الله على قلوبهم يذوق زنه وعلى سمعهم وذوق غنبان وعلى أبصارهم غشاوة أو دجو فاسترقوا باندي فرديدي ولهم أو دجو دفار عذاب عظيم لوي عذاب لوي سباب دې دنیا ته چې الله پاک کله پیغمبر را لېږلی دی مصلح را لېږلی دی د خلکو د اصلاح لپاره نو د هغه مخامخ د درې قسمه خلکو سره شوي یو قسم هغه خلکو چې هغو په ژبه باندې هم هغه تسلیم کړی دی او په زړه سره یې هم هغه تسلیم کړی دی او منلی دا یو ډله دا هغه ډلې تذکره چې کوم دی نو په دغه آیاتونو کې شوې ده مخکې چې کوم شوي دي لکه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون تفصیل شوی تاسو ته دا هغه ډله ده هغو صفات الله پاک بیان کړي دي چې یو د خدای پیغمبر او د خدای کتاب په ژبه باندې هم تسلیم کړی دی منلی دی او په زړه باندې هم تسلیم کړی دی منلی دی دا اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا د دغه خلکو نتیجه ده څه د دې خلکو د ایمان او د دغه خلکو د دغه اعمالو د دغه صفاتو سره نتیجه ده چې دغه صفات والا خلک کوم چې بیان شي دغه صفات متقیان علی هدى هدى په هدایت من ربهم د خپل رب د جانب نه دا هدایت ابته خلک دی چې په دغه صفات باندې متصف دي کوم چې بیان شو او اولئک هم المفلحون دیو فلاح مندون دي سدي لکه دیو فلاح مندون دي بس دغه دا چې کله دې ایمان سره او د دې صفاتو سره د دې دنیا له دې رسخت شو نو بس دغه مثلا د قصده لکه دغه د دې د دا یو قسم خلکو چې دې خلکو تذکره چې کوم دې صدا لکه یې ختم شو بس هر مسلمان له پکار دی چې په دې صفاتو باندې ځان متصف ساتي صدا لکه کوم چې دا بیان شي دی د متفقم صفات بیا دا هغه لپاره چې کوم دې په دغه خبرې دي چې دې په هدایت باندې دې کنه قرآن دې په هدایت دې بالکل شک مکوا بالکل ته په صحیح لار باندې صدا لکه صحیح لار هدایت باندې او دې دا کامیاب نه بالکل کامیاب الله پاک چې کوم دې سړي ویل دي اولایک تبع کسان چې دي دا کامیاب دي دا مشار له دا اسم اشاره دا یو قسم ده وذكر دا موږ کوم دوايا کنه په دې په سوي کنه دا ان الذين نوالد لا يؤمنون پورې او دیم د ختم الله على قلوب النوالا د عذاب عظیم په دې دو آیاتونو کې د دې قسم خلقو تذکرہ ده څنګه موږ عرض وکړو چې باید د درې قسم خلقو سره د وخت پیغمبر یا د وخت یو مصلح چې کوم دی غسدي کې مخامخ کېږي یو قسم ډله ده کوي چې هغه د زړه هم تسلیمي او د جبه هم تسلیمي بل داغو دغه اوصاف دي
او دغه د هغو نتیجه ده دغه هدایت والا خلک دی کامیاب خلک. دویم قسم د کومې ډلې سره چې د وخت پیغمبر مخامخ کېږي یا د یو زمانې مصلح چې کوم دی څه کېږي د هغو سره مخامخ کېږي، هغو کې دویم قسم هغه خلک وي چې هغه په ژبه باندې هم پیغمبر نه تسلیموي او هغه کوم کتاب او کوم شریعت چې راوړي هغه په ژبه باندې هم نه تسلیموي، لکه په ژبه کې هم انکار کوي بالکل په ظاهره، او د زړه هم نه تسلیموي، په زړه سره ته هم څه کوي لکه انکار کوي، یعنې ظاهرا او باطنا لکه په ډاډ او په ښکاره په ژبه او په زړه سره انکار کوي. دې ته وایي کافر جابر. څه دې ته کافر جابر وایي. لکه په دې دوو آیتونو کې د هغه ډلې چې کوم دی سره تذکره ده، لکه نور وضاحت کوي وشي، لکه خو تاسو ته اجمالي دا خبره صحیح لکه معلومه دې دوو آیتونو کې به موږ په پښتو کې د سره کافر وایي. څه ده لکه دې نه په ژبه باندې د خدای کلام مني او نه په ژبه باندې د خدای پیغمبر مني او نه د زړه د خدای کلام تسلیموي او نه د زړه نه چې کوم دی د خدای پیغمبر څخه تسلیموي. دې دوه آیتونو کې دا غي تذکره ده. اوس لاندې وګوره لږ دا وایو نه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا آیات نواخله تر دا هغه ځای پورې چې دا رکوع ختم شي ان الله على كل شيء قدير. نظر باندې راځي د دې ځای پورې چې دی که نه د یو درېیم قسم ډلې تذکره ده چې د دې سره هم د وخت پیغمبر او یا د وخت مصلح چې کوم دی څه کېږي مخامخ کېږي. داسې قسمه خلکو ته ویلی کېږي منافق. څه منافق ویلی کېږي ورته. منافق صفت دا دی چې دی په ژبه باندې تسلیموي د وخت پیغمبر په ژبه وایي او زه ستا پیغمبر ته تا منم چې ته پیغمبر یې، او په ژبه باندې د الله پاک کلام چې کوم دی تسلیموي چې او زه منم چې داسې دی لکه د الله کلام دی. څنګه چې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقان ولکه هغو به ښه باقاعده حجونه کړو، عمرونه به تلل، باقاعده پنځه وخته مونږ به په صفونو کې نبي علیه السلام سره کوو، زکاتونه به ورکول، صدقې به ورکولې، حتی تر دې پورې چې جهادونو کې به څه کېدل لکه شریکېدل به. دیو په ژبه باندې په ظاهر باندې د خدای پیغمبر تسلیموو، د الله کلام تسلیموو، او ظاهر چې د اسلام کوم اعمال هغه هم کول شاده ویل نشو چې داسې دي لکه دا کفار چې دا مسلمانانو کوم اعمال کول او دین کول، لیکن په زړه کې دا کفر په زړه سره یې د الله پیغمبر تسلیموو او نه په زړه سره د الله پاک کلام تسلیموو. اوس په دې باندې پوه شئ د دې درې قسمه ډلو سره د هر وخت پیغمبر مخامخ شوی دی. څه دی لکه مخامخ شوی دی. او بیا اوس چې هر یو مصلح دی څه دی لکه یعنې د دین داعی دی، د دین تبلیغ کوونکی دی، دغه قرآن او د پیغمبر هغه احادیث تبلیغ خلکو ته کوونکی دی، د خلکو په دې باندې پوهوونکی دی، لکه د هغه مخامخ کېدل هم د درې قسمه خلکو سره کېږي په دې معاشره کې. څه دی لکه په دې قیمته پورې به دا مسلې ده په شان دي. څوک په د ژبې د ویلو تسلیموي او څوک په بالکل په ظاهر باندې نه د ژبې نه وایي مني، نه وایي د زړه نه مني لکه. او درېیم قسم خلک منافقین وي چې هغه به د ژبه باندې تسلیموي لیکن په اړه کې به چې کوم دی څه کوي نه تسلیموي. دا آخري قسم خلک چې دی دا د ټولو نه زیات خطرناک خلک دي. څه دی لکه خطرناک خلک دی دې ته زموږ پښتو په معاشره کې چې کوم دی د لستوڼي مار ویلی کېږي. څه دی لستوڼي مار ویلی کېږي ځکه چې د خپل ظاهري دشمن نه خو انسان ځان ساتي که نه چې هغه تا ته وایي یاره زه ستا دشمن یم که نه ده د هغه نه سړی ځان ساتي. لیکن دا منافق چې کوم دی دا د رور او د دوست په شکل کې ستا سره اوسېږي یو ځای لکه تا ته په خپل ځان خیرخوا ښکاره کوي لکه اوسېږي بنده ده له بچ کېده ګران دي، دله څه کېږي لکه بچ کېده ګران دي. لکه دا دنیا خلک داسې چې کوم دی څه دي لکه د الله پاک ډېر نیک نیک بندګان د داسې خلکو له لاسه ووژلی شو. اوس یو چې کوم دی یو عالم دین چې و نو هغه ووژلی شو، هغه شهید کړی شو. د هغه خوا ته یو کس چې کوم دی دننه تللی و او په دې خپه کې پسې بارود دننه کړي. زه کومه زه د ده سره ملاقات کول غواړم، د ملاقات متمني مه لکه ارماني مه د سره څه وکړم لکه ملاقات و دا د لستوڼي ماري لکه دا منافق لکه په ظاهر کې د انسان سره د خیرخواهۍ د محبت دعوه او په خپه کې پسې چې کوم دی بارود ایښودي دننه پسې ورننوتو هغه چې کوم دی څه کړو لکه تېر شي. ما دا درېیم قسم خلک ډېر زیات څه خطرناک دي. نو تفصیل به کېږي اجمال ستاسو مخې ته راغلی. یو خبره باندې نن ځان دا پوهه کوي چې دا قرآن پاک د ربط یو مسله ده. ربط باندې پوهېږئ تعلق لکه ربط معنا تعلق
چې آیا د قرآن پاک د دې یو سورت د مخکې موږ سورت الفاتحه وویل د دې سورت او د دې سورت بقره پسې شروع شوه آیا د دې سورتونو یا د یوې رکوع د بلې رکوع سره یا د قرآن پاک د یو آیات د بل آیات سره ربط شته که ربط نشته د دې څه تعلق وي د یو بل سره که نه وي یعنې دا قرآن کریم یعنې مربط کتاب دی لکه ټیک شو که نه او که نه دا غیر مرتب کتاب دی لکه دې باندې ځان دې کوه په دې مسله کې چې کوم دی علما دوه ډلې شوي څه دي دوه ډلې شوي یو جماعت د علماو دا وایي چې نه د قرآن د ربط سره هېڅ تعلق نشته څه دی لکه هېڅ قسمه ربط نه په دې کې شته دی او نه د دې ربط ته څه ضرورت شته دی هغو خپله مدعا په دې طریقه باندې بیانوي د هغې اصل دا دی چې هغه وایي دا یو شاهي کلام دی څه دی لکه شاهي کلام دی دا د یو شهنشاه کلام دی د بادشاه کلام دی ټیک شو د بادشاه یو وزیر دی هغه ته یو قسم حکم کوي چې ستا په ذمه دا کار دی ته دا کار کوه بل قسم وزیر ته چې کوم دی بل قسم کار حواله کوي چې بهیر ته دا کار کوه ټیک شو په دې حکومت او بادشاهۍ کې چې کوم دی باید نور قسم خلک هم شته یو باورچی پکې دی د هغه ته وایي ته پخلی کوه په دې طریقو سره څه کوه لکه پخلی کوه دا سوزونه پخوه سهار دا پخوه ماسپښین دا پخوه ماښام دا پخوه د مېلمنو دپاره چې کوم دی کله دا شی پخوه کله دغه شی پخوه لکه ټیک ده او د ده په دې حکمرانۍ کې چې کوم دی باید دوبین دی هغه ته وایي بس ستا کار دا دی چې ته جامې انځه ته جامې استري کوه الاخري وغیره یعنې بادشاهي وخت د خلکو حال ته ګوري لګه چې دا د کوم حال انسان دی څه دی له کوم حال انسان دی هغه ته د هغه د حال موافق چې کوم دی امور څه کوي لګه بس حواله کوي لګه ټیک شو چاته څنګه حکم حواله کو بس د رعایت په ذمه باندې دا دی چې بادشاه ورته ووایي نو سمعنا او حکم ورته وکړو اطعنا بس دې اورې بس حکم دې ملي بس په دې کې نور څه نشته دی څه دی لکه الله پاک کلام دی او د شان ته الله پاک احکام را لګي دي قسم قسم ټیک شو کنه او موږ دا بندګان یو بس الله چې د څه خبرې په څه وخت څنګه حکم کوي هغه زمونږ مختلف حالاتو کې مونږ لکه سړي زمونږ مختلف حالات دي لکه د خلکو د چا د حال موافق چې کوم وخت چاته څه حکم کوي بس هغه حکم چې کوم دی اوري او حکم بس کوي لکه هغه مني او دویم قسم د علماو جماعت چې دی نه هغه وایي نه ټیک ده په دغه خبره کې زموږ ستاسو سره اتفاق دی چې بایي قرآن د شهنشاه کلام دی څه دی لکه دې کې څه شک نشته دی لکه لیکن د دې باوجود موږ دا وایو چې قرآن یو مربوط کتاب دی څه دی مربوط کتاب دی د دې د سورتونو د یو بل سره او آیاتونو یو بل سره ربط څه دی لکه دا مربوط دی څه دی لکه مربوط دی د یو سورت د بل سورت سره تعلق دی څه دی لکه تعلق شته دی نو اوس هغه کومه دویم جماعت د علماو چې دی چې هغه وایي د یو سورت د بل سره تعلق شته دی کوم چې قایل دي نو هغې دا وایي چې دا سورت فاتحه چې کومه ده د سورت فاتحې او د سورت بقره باندې د یو بل سره څه تعلق دی د دې او د دې سورت په منځ کې څه ربط دی لکه نو هغه ربط دا دی چې سورت الفاتحه کې انسان د هدایت دعا کړې ده څه ده لکه د هدایت سوال یې کړی دی اهدنا الصراط المستقیم ای الله موږ په نیغه لار باندې وچلوه ای الله موږ په نیغه لار باندې څنګه لکه وچلوه نیغه لارې غوښتلې ده مستقیم لارې چې کوم دی څه ده لکه غوښتلې ده الله موږ په دې وچلوه نو الله پاک دغه دعا دې قبوله کړې ده څه ده لکه دغه دعا دې قبوله کړې ده نو دې سورت بقره کې ورته ووایي چې ذلک الکتاب دا کتاب چې دی که نه تاسو د هدایت سوال کړی و تاسو د دې لارې سوال کړی و لکه نو بیا ووایي چې دا کتاب دا قرآن چې لا ریب فیه په دې کې شک نشته دی وضاحت تاسو ته شوی دی هدى للمتقین بس الى اخره ذکر والناس پورې بس کوه لکه اذا تاسو ته هدایت دعا کړې وه بس دا هدایت تاسو ته لکه دا هدایت دا د هغې ربط بیان سمجھ کې خبر راغله دا قرآن څه دی لکه مربوط کتاب دی د دې صورت د بل صورت سره ربط دا دی په دې کې د هدایت دعا شوې ده او الله وستا دعا مونږ قبوله کړه مونږ ته د هدایت کتاب درکړو بس د الف لام میم نور د الناس پورې چې کوم دی څه دی دا صراط مستقیم دی څه دی دا نیغه لار ده بس په هر وخت کې په هر ځای کې په هر حال کې د خپل عقیدې متعلق د خپل عباداتو متعلق د خپل معاملاتو متعلق د خپل معاشرت متعلق
او د خپل یعنی د خپل اخلاق او د خپل عادتونو مطابق او د خپل حکومت او د سیاست مطابق چې دا ټول راغون کې نو دا دین دی د قرآن رهنمایي سره دا هر چا د پاره پکې د دې خبر رهنمایي چې کوم دې سره لگا پرته دا انسان نشته دی چې دا هغه لپاره په قرآن کې رهنمایي چې کوم دې سره لگا نشته دی که فقیر دی د فقیر لپاره پکې رهنمایي ده لگا که وزیر دی د وزیر لپاره پکې رهنمایي ده که بادشاہ او خلیفہ دی دا هغه لپاره پکې رهنمایي ده که د فوج گورنر که د فوج کمانډر دی دا هغه لپاره پکې کوم دې سره رهنمایي ده که د پولیس د انتظامی مشر دی دا هغه لپاره پکې سره رهنمایي ده که د بندي مشر دی دا هغه لپاره پکې رهنمایي ده ایک افلاد دے دا غد پار پکی رہنمائی دا کہ مور دا غد پار پکی رہنمائی دا کہ انواد دے دا غد پار پکی رہنمائی دا سب قسم انسان دے او آغاد سشعبی سر دا غد تعلق دے لگا کنا آغاد زمیدار دے دا غد پار پکی صدا رہنمائی دا آغاد نوکر پیشہ دے دا غد پار پکی صدا رہنمائی دا بس بد نصیبی دا اب خلق دا چی دے قرآن میں رہنمائی نا سلی بدا دا مسئلہ بد نصیبی دا ورنہ قرآن ہدایت ہودن للناس ممحکم تو وزار سے دے کرے نو نه وخی نه لګ ٹھیک ده نو دا خبره شو تاسو مخه راغله وسو دی آیت کریمه د الله پاک فرمایي دا ځین قسم د ذکر کیږي چې دا نه په جبه سره د خدای پیغمبر تسلیم کړي دي او نه په زړه سره تسلیم کړي دي نه په جبه قرآن تسلیم کړي دي نه په جبه باندې قرآن تسلیم کړي دي په دې پوهه کې الله پاک دا مو تسلیم کوي ولې آیت وګورئ بهشکه هغه خلک چې دوی کافر شوي دي برابر خبر دا اے پا دیو باندے کتے رے دیو یا تنے رے دیو لیکن دی مان کرو سکی گی لگا دی مان کرو دل تک کہ پدی آیت کلمہ کی وہ اشکال ہے سدی لگا وہ اشکال ہے دا بھی جوابات چکم دے علماء کرے آیت کلمہ کی یو اشکال دارے لگا چی اللہ پاک فرمائی بے شک آغا خلق چی آغا کافر دی سدی لگا نو اے برابر دا پدیو باندے کتا دی یرے او کتا دی نیرے تا یرے او کتا نیرے دی پردہ خبر صدا لگا اے برابر دا لگا اللہ پاک کو دا دی خلق باندے صدا لگا دی خلق باندے اللہ پاک خپل پیغمبر معمور کڑا صدا لگا معمور کڑے ہو دیو تا پا تبلیغ کول باندے اللہ پاک احکام صدا لگا اے بسول باندے ٹھیک شو اس گورا چی ایوی برابر خبر دا کتلی یریو کتلی نیرے ایک شو کنا ایتا دا دین دا پارا صدا لکا برابر نو اس گورا دا دین پارا اے دیتا تا دا خدای دا کلام اورے و دیتا دا خدای دا کلام ناورے اے دا دین دا پارا دا خبر برابر دا خیو بے فائدے کام شو صدا لکا تیو تبیو کنا برابر دا ابو دا پارا ابو دا ویل او ابو دا نویل صدی لکا برابر دی نو چې برابر دی نو دې تبلیغ فائدہ څه شو دې تبلیغ څه لګا دې فائدہ څه شو الله پاک دې ولې په دې محمد کار باندې کوم دې معمول کړی چې دا هیڅ فائدہ نشته کنه لګا کته یې دیو او کته نه یې دا دیو لپاره سره برابر د پاره شان خبرې بیا دا يرول دا ولې دې سي دا خو یو محمد کار شو دا خو یو بے فائدې کار شو بے فائدی کار باندې الله پاک ولې خپل پیغمبر چې کوم دې سره لگا امام کړی نو قاضی بزلی رحمت الله علیه او علامه الوسی رحمت الله علیه چې کوم دې اشکال جواب کړی سره خپل تفاسیر هغه ګورا وای الله پاک فرمایلی دي چې ای سواء علیهم وی سواء علیهم وی برابر د دې کفار د پاره څه لگا اے سواء علیکم دی ویل لگا پیغمبر نے مخاطب کرے چې برابر د ستاله لپاره پیغمبر کته تبلیغ کې او کته تبلیغ نه کې ستاله لپاره برابر ده کته تبلیغ کې او کته تبلیغ نه کې څه فائدې نشته سړي نه ویل الله پاک د دیو لپاره برابر ده سواء علیهم ویل دي د دیو لپاره برابر ده ته تبلیغ کې دیو ته او کته تبلیغ نه کې دیو ته د دیو په حق کې دا خبره برابر ده دیو ته فائدې نشته دیو ته څه فائدې نشته ده دسی ندویلی چې سواء علیک برابر د ستاله لپاره کته تبلیغ کې او کته تبلیغ نه کې دسی ندویلی لکه صيغه د مخاطب نه ده لکه صيغه هغه ته راځي ده لکه علیهم ده علیکم ده لکه پیغمبر ته ندویلی مطلب دا دی چې پیغمبر د دیو لپاره خو برابر ده لکه د دیو لپاره څه ده لکه دیو تبلیغ کیږي د تبلیغ نه کیږي دیو څه فائدې نشته کوم فائدې نشته نه کوي دیو څه فائدې نشته دې لپاره مسله ده
ستا لپاره ته تبلیغ کې ستا لپاره فایده شته تا ته به دې اجر او ثواب ملایي تا ته به دې اجر ثواب ملایي او دا عام قانون دی ښه دا عام قانون دی چې یو مبلغ چېرته بیان کوي او خدای طرف ته څوک راغلي لکه هغه ته به خپل بیان باندې ضرور اجر ملایي دا دې هر کسان څه لکه ملایي لکه د خدای پیغمبر تبلیغ یا د مبلغ تبلیغ چې کوم دی دا به فائدې نه دی دته په دې باندې اجر ملایيږي که اوریدونکو مخاطب اومني نور علی نور او کول نه مني نو دا هغه نقصان یې لیکن کوم چې تبلیغ کوونکی دی دا هغه فائدې ضرور شو ثواب ملو نور علی نور مطلب څه شو کبل اومني نور علی نور دا شو چې یو خدای د خپل بیان چې کوم دې څه دی لکه د خپل تبلیغ اجر ملو شو دویمه دا خبر دی چې دې اومني نه چونکې د په وجه باندې دې خبرې ته راغی کنه لګا د په وجه منګزار شو د په وجه باندې ساکت شو د په وجه اخلاق شو د په وجه دروغ نه قلار شو نو د مرګ پورې چې دې دغه اعمال کوي نو دغه عمل څومره اجر چې ته ملاويږي دومره اجر به دې مبلغ ته ملاويږي دا وایي نور علام تاسو نه لګا دې ته وایي نور علام دا یو خبره باندې تاسو پوه شئ سمجھ کې وراغله ټیک شو دا اشکال خوښ تاسو بیا په ذهن کې د پکولای شي لګا دا تاسو کوی چې باید دې فائدې څه شو تاسو بیا وایول شي سره کنه او د ځان کوی ولې کنه بیا د بل کور قرآن پاک دې څنګه راغله اصله کا قرآن کې دند ډېر علوم پراته دي لکه په دې ځان کوی ول وړي په دې چې ته پوه شو تعالی به دا پیدا کړي نور دا دې ثواب ته ضرور ملاويږي ته نه کوی نو مته تلاوت ته ثواب ملاويږي او ژوند نه بدلېږي وسره ژوند په اړو بدلېږي چې ته په دې پوه شې دا سدي لکه په دې سدي لکه دې سدي لکه نو په خدای پیغمبر ویلي الف لام میم هم ترجمه کړل دا کنه الله دې باندې ورته معنی مونږ ته معلومه لیکن دې فائدې خو نه دی لکه الله پیغمبر وایي دا نه وجه دا یو حرف دی بلکې الف ځان حرف دی لام ځان حرف دی میم ځان حرف دی او په یو حرف باندې د خدای پیغمبر چې کوم دې د رسول کو بشارت ورکړي کم از کم چې کوم دې په یو حرف لس نه کې ملي دا تعویل دې کې شو بل حدیث مبارکو کې راځي چې څوک د قران یو حرف وایي هغه هم لس نه کې ملاويږي لکه او څوک یې اوري هغه هم لس نه کې ملاويږي دا کوم چې زده کوي او زده کوي وایي لکه هغه هم لس نه کې دي څوک چې اوري دا د قران چې کوم د سدي لکه لس نه کې دي کومه ته دا وایي ثواب قران یوازې د ثواب اصلون لپاره نه راغلی قران کو انقلابي کتاب دی دا پتا کې انقلاب او دا پتا کې تبدیلی هنو راولي په دې باندې ځان کوه وقول ورکول غواړي لکه څه وقول ورکول غواړي چې وخت تاسو دغه اوس ورکړل دی لږ دی تاسو به خدای دې سپوږی چې تاسو وایي چې کاش تاسو دې قران مزه واغسته او تاسو دې قران د علوم ذکر خبر شوي تاسو بیا موږ ته یې مولای سي ساره پورې وایو ان شاء الله کدا مولای سي باندې ان شاء الله به سره ساره پورې ناس او تاسو دې فن نه راغسته دې د فن موږ شیطان او نفس محروم چې کوم دې سوي پاتې کړیو دې کې کوم مزید او دې کوم علوم د چې کوم دې سړي پراته دي لکه انسان حیران پاتې کیږي بارها لا يؤمنون دا یو خبره خطه شو لا يؤمنون دې ایمان نه راوړي دا لا يؤمنون ته وزن سره نوٹ کړه دلته اشکال په دې ځای باندې چې الله پاک خپل باندې دې ایمان نه راوړي سړي لګا اما کله اشکال او جواب ختم شو لګا د دې اخري ټکی کې اوس اشکال او دا غي جواب علماء کړي مفسرین الله دې ایمان نه راوړي نو ګوره چې الله پاک دې ایمان نه راوړي نو موږ کو چې ګورو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې کفار د تبلیغ شروع کړي ډېر خلک ایمان راوړل ډېر کفار ایمان راوړل دا صحابه ټول چې کوم دي د مخکې کافر او مشرکان نو صحابه د دې تبلیغ نه مخکې ټول په کفر او په شرک کې نو لګا ٹھیک شو د دې تبلیغ نه وروسته چې کوم دي او ایمان راوړل نو الله پاک څه کوي چې لا ایمان راوړل ایمان په دې دنیا په فار چې کوم دي راوړل لکه اشکال باندې پوه شو اشکال ورته وایي لکه شک ورته وایي اعتراض ورته وایي سوال ورته وایي لکه چې تاسو څنګه وایي خبر باندې ورسېد جواب علماء دا کړی دی مفسرینو چې الله پاک دا د هغه خلکو مبارک فرمایي چې ایمان نه راوړي چې هغه د الله فعلا کې کافر لګا او د الله فعلا کې دا هو خاتمه بالکفر دا د خلکو مطابق څه لګا دا چې ایمان نه راوړي کنه دا الله پاک د ټول خلکو مبارک نه ویل ټول کفار لګا ٹھیک شو بلکې دا خاص هغه کسان د دین مراد وو چې دا الله فعلا کې چې دو ایمان نه راوړي په حال کې ایمان نه راوړي بلکې د دیو خاتمو په کفر باندې کېږي
ٹھیک شو کنه دا الله علم په محیط دی کنه الله علم څه دی لکه محیط دی د الله په علم کې وو دا علمونه د هغو باره کې دي لکه د مثال په طور باندې علماو لیکلي پسې لکه ابو جهل شو او دغه شان ابو لهب شو او عتبه شو شیبه شو او عاص بن وائل شو او ولید بن مغیره وغیره دا قسم کافر چې وکړه لکه دا دی مراد دی لکه چې یو واقعي ایمان نه راوړی او دې د کفر په حالت کې دنیا کې کوم دې دي لکه دي نور کوم صحابه چې بیا ایمان راوړی دی او هغه صحابه جوړ شوي دي هغه په دې کې داخل دي ښه په لایق نور تاسو په سوال باندې پوه شو او په جواب باندې پوه شو دا او زه د دې نور وضاحت انشاءالله بیا بل ټیم خاطر شي صحیح دی انشاءالله اولئک دا کسان چې دی علی هدن دی په هدایت باندې من ربهم د جانبه در رب الله او اولئک دا کسان چې دی هم المفلحون دی فلاحون دن کی دی ان الذين بشکها کسان کفروا چې دی کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په دی باندې انذرتهم کته ری دی ام لم تنذرهم کدیانه ری دی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي